پاک فوج ترجمان یو ډېر غیر معمولی پریس کانفرنس کړی دی او غیر معمولی په هغه صورتحال باندې چې په ټول ملک کې د اپریشن عزم استحکام حوالې سره یو مخصوص رد عمل چې کوم دی نو هغه په مخ کتو کې راغلی. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې اجلاس وشو نو په دې کې فیصله وشوه چې د ترهګرۍ خلاف مهم چې کوم دی نو دې ته به مونږ عزم استحکام په نوم باندې به دا مونږ بولو یا د دې لپاره دا نوم ورکو او په دې کې به چې کوم دی نو د دهشتګردو خاتمه به یو ورسره به د جرایم پیشه مافیاز چې کوم دی نو دغه به ورسره ختمو. په موجوده ټیم کې خو په ملک کې هیڅ نوګو ایریاز نشته دی نو لہذا دا خبره بې ځایه ده چې ګنې دا اپریشن به یو د اپریشن په نتیجه کې به خلک بې کوره کیږي. هغه وایي چې دا په اصل کې اپریشن نه دی، دا په دې باندې سیاست وکړی شو او یو مخصوصه مافیه چې کومه ده او سیاسي ډله چې کومه ده هغه وایي چې دې د دې خلاف یې پروپیګنډه وکړه، خلک یې راوپارو. هغه مخصوص ټولې چې کوم دی نو دغې ته نقصان ورسو. دغه چې کوم تقریبا د هغې په خپل پریس کانفرنس کې هغه فوټیجز هغه تصویرونه وښولو چې یاره په دغه تصویرونو کې دغه کوم کسان چې دي د هغې سره اسلحې وي یا چې د 9 مۍ چې کم منصوبه ساز دي یا پرپیټریټرز چې کم دي یا منصوبه ساز چې دي یا چې چا منصوبه جوړه کړې د 9 مۍ په واقعاتو نو هغه وایي چې که هغې له سزا ورکړې شوې وي او هغې له کوم ډیل نه وی ورکړې شوی نن به په ملک کې دا انتشار نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د لر او بر په یو بل اپیسوډ کې تاسو ته هرکلی وایو. نن به تاسو ته پته وي چې د پاک فوج ترجمان یو ډېر غیر معمولی پریس کانفرنس کړی دی او غیر معمولی په هغه صورتحال باندې چې په ټول ملک کې د اپریشن عزم استحکام حوالې سره یو مخصوص رد عمل چې کوم دی نو هغه په مخ په کتو کې راغلی او بیا د هغې رد عمل کې به تاسو کتلي، خاص کر په پښتونخوا کې په لر او بر کې پاڅونونه شروع شوي ول. نو په دغه حواله باندې هم دغه غیر معمولی و ځکه چې د هغې وضاحت په دې کې وشو. وړومبی به زه غواړم چې په هغې کې د اپریشن عزم استحکام حوالې سره چې کومه خبره شوې دي نو چې په هغې باندې تاسو ته زه د هغې نه تاسو خبر کړم. په دې کې د پاک فوج ترجمان یعنی ډي جي ایس پي آر لیفټننټ جنرل احمد شریف چې کوم دی نو هغه خبرې غونډې ته د وینا په مهال وویې چې د بدقسمتۍ نه زموږ ځینې معاملې چې دي نو هغه د سیاست نظر کړی شي. عزم استحکام فوجي اپریشن نه دی بلکې دا د دهشتګردۍ خلاف یو مربوط مهم دی، یعنی دا د انسدادي ترهګرۍ دپاره یو مربوط میکانیزم جوړ کړی شوی دی. په دې کې هغې یو دغه خبره کړې ده چې دا کله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټۍ اجلاس وشو نو په دې کې فیصله وشوه چې د ترهګرۍ خلاف مهم چې کوم دی نو دې ته به مونږ عزم استحکام په نوم باندې به دا مونږ بولو یا د دې لپاره دا نوم ورکو او په دې کې به چې کوم دی نو د دهشتګردو خاتمه به یو ورسره به د جرایم پیشه مافیاز چې کوم دی نو دغه به ورسره ختمو. ولې چې دغه جرایم پیشه مافیاز چې کوم دی نو دوی بیا هم په یو څه نه څه شکل کې د ترهګرو مدد کوي. په دې کې یو خبره بیا هغې دا وکړه چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې چې کوم اجلاس شوی و د هغې اعلامیه کې په واضحه طور باندې ویلې شوي دي چې پخوا به چې کله به اپریشنې کېدی د لارج کیس کې اپریشن هغه به باقاعده اناونس کېدل چې یو اپریشن به شروع کیږي. نو په دې کې ویلې شوي دا دي چې مخکې به په ملک کې نوګو ایریاز وی نو د هغې دپاره به د صفایۍ دپاره به وړومبی داسې وشو چې هغه ځای به یې ایواکویټ کړی شو، خالي به کړی شو، خلک به ترې راوویستلی شول او بیا به په هغې باندې فوج ور واچولی شو. نو چې کله به صفا کړی شول نو بیا به هغې ته واپس خلک چې کوم دی نو هغه به بیا واپس کړی شول. هغه بېله خبره ده چې تر اوسه پورې زموږ ډېر آی ډي پیز چې دي هغه لا هم نه دي واپس شوي. خو دی وایي چې د ترجمان پاک فوج وایي چې په موجوده ټیم کې خو په ملک کې هیڅ نوګو ایریاز نشته دی نو لہذا دا خبره بې ځایه ده چې ګنې دا اپریشن به یو د اپریشن په نتیجه کې به خلک بې کوره کیږي. هغه وایي چې دا په اصل کې اپریشن نه دی، دا په دې باندې سیاست وکړی شو او یو مخصوصه مافیه چې کومه ده او سیاسي ډله چې کومه ده هغه وایي چې دې د دې خلاف یې پروپیګنډه وکړه، خلک یې راوپارو او دې د اپریشن نوم ورکړو او خلکو یې دا تاثر لاړو چې ګنې دا خو به بیا یو پیره اپریشن به کېږي او خلک به بې کوره کېږي او ځایونه به خالي کېږي. نو هغه وایي چې دا داسې نه دی، دا یو همګیر مهم دی په اصل کې او په دې کې هغې دغه خبره وکړله چې دا د نیشنل ایکشن پلان په نفاذ کې ځینې خامیانو نشاندهي شوي وه
کم هغه نېشنل اکشن پلان کم چې په 2014 کې جوړ شوی و هغه وایي چې دغه خامیانې چې کم دی نو دا بیا موډیفای کړی شو دغه نېشنل اکشن پلان په 2021 کې او په دغې نه بعد چې کم دی نو بیا مونږ د وزیر اعظم موجوده وزیر اعظم چې کم دی نو هغه دغه انسداد ترهګرۍ مهم باقاعده منظوري ورکړه او په دې کې اوس بیا دی وایي چې مونږ دا کوشش کوو چې په دې باندې مونږ اتفاقي رایې چې کم دی نو هغه پیدا کړو خو دغه مخصوص ټوله چې کوم دی اوس دغه مخصوص ټوله چې کومه ده نو د هغې نه ظاهره خبر ده تاسو ته هم پته ده چې د هغې اشاره هغې چاته کړې ده خو هغه وایي چې دغه مخصوص ټولې چې کوم دی نو دغې ته نقصان ورسو دغه چې کوم مونږ اتفاقي رایې پیدا کوله نو دغه ته نقصان ورسو یو ډېره منظمه دغه وچلوله مهمه وچلو د اپریشن خلاف یا د عزم استحکام مهم خلاف چې کوم دی ها په دې کې یو بل خبره ده هغې دغه ووایي چې موږ خو داسې اپریشنو خبره کوي نو داسې خو اپریشنونه د روزانه په بنیاد روان دي هغه وایي چې تر اوسه پورې په روان کال کې تر اوسه پورې تقریبا څه د پاسه 2.5 اپریشنونه چې کوم دي نو هغه شوي دي 22409 انټیلیجنس بیس اپریشن شوي دي ها په دې کې هغه وایي چې 31 چې کوم دی انتهایی مطلوب دهشتګرد په شمول 398 یعنی 2.400 دهشتګرد چې هغه وژلې شوي دي دوی وایي چې د روزانه په بنیاد که موږ د دې حساب ولګوو نو د روزانه په بنیاد تقریبا 112 اپریشنونه کېږي په ټول ملک کې ها د دې ترڅنګ هغې دا ووایي د ډي جي ایس پی آر په دغه کې چې ځینې د دهشتګردۍ خلاف چې کوم موږ وایو چې مربوط کوششونه پکار دي نو هغه وایي چې په دې کې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د ګورمنټ په اینډ باندې دي او هغه هغې نه کوي لکه هغه وایي چې یاره د مدرسو رجسټریشن چې دی نو دا خو د فوج کار نه دی دا خو پکار دی چې حکومت وکړي دغه رنګې هغه وایي چې یاره په عدالتي نظام کې زموږ کمزورۍ دي او هغه کمزورۍ چې دي نو هغه بیا الټیمیټلی موږ له نقصان راکوي او د ترهګرۍ له یو قسم له هغه وده ورکوي ښه په دې کې هغې وایي چې ګوره په ملک بر ټول ملک کې تقریبا 32,000 نه زیاتې مدرسې دي چې په هغې کې 14,000 رجسټرډ دي او 50% رجسټرډ نه دي دا پته یې نه لګي چې دغه مدارس کم ځای دي دغه مدارس چلوي څوک په دغه مدارس کې سبق څوک ښایي کم سبق ښایي او څوک په دې کې سبقونه وایي ښه د دې ترڅنګ بیا د بلو واقعې طرف ته به موږ راځو بلو واقعې طرف ته هغې دغه ذکر کړی و چې هغې ویل چې اول خو هغې هغه وکړو چې په بنو کینټ کې حمله وشوه او هغه حمله کې چې کوم دی نو 10 دهشتګرد وژلې شول او زموږ پکې 8 اهلکار چې کوم دي نو هغه په شهادت ورسولی شول او دا هغه ټوټل دغه قصه بیان کړه بیا وایي چې د هغې نه بعد په بنو کې موږ ته دا اطلاعات رالل چې ګنې تاجر برادري چې کوم دی نو هغه امن مارچ کوي نو هغه وایي چې موږ وایي چې بس د تاجر برادرۍ امن مارچ دی خو بیا د هغې په خپل پریس کانفرنس کې هغه فوټیجز هغه تصویرونه وښولو چې یاره په دغه تصویرونو کې دغه کم کسان چې دي د هغې سره اسلحې وي یا وسله وه ورسره په نظر راتله نو هغه وایي چې یاره دغه وسله بیا د دغه خلکو سره په کم ځای نه په نظر راځي په دغې تصویرونو کې یو خو دغه خبره شوه بل طرف ته هغې دغه وایي چې یاره دغه کسان چې کوم ولو داسې د 1,000-2,000 په تعداد کې هغه دغه خلک چې کوم دي نو دوی راللو دوی کینټ طرف ته راللو په کینټ طرف ته کینټ کې داخل شولو بیا ډیپو ته د خوراک چې کوم ډیپو دی په هغې باندې ورغللو بیا د هغې نه بعد اخوا نور د دننه ورتلو کوشش کوو نو بیا هغې وایي چې د فوج چې کوم دی نو هغه د SOPs مطابق چې کوم دی نو هغه ریسپانس ورکړی دی خو بیا دا یو خبره یې کړې ده چې په دغې کسانو کې چې کوم کسانو سره اسلحه وه نو ډزې هغې کړې دي اوس دغه یو بېله خبره ده چې څوک یې مني څوک یې نه مني چې ګنې ډزې چا کړې دي ښه په دې ځای کې یو اهم خبره بله چې کوم دی نو هغه هغې دغه وکړله چې د 9 مۍ چې کوم منصوبه ساز دي یا پرپیټریټرز چې کوم دي یا منصوبه ساز چې دي یا چې چا منصوبه جوړه کړې ده 9 مۍ په واقعاتو نو هغه وایي چې که هغې له سزا ورکړې شوې وي او هغې له کوم ډیل نه وی ورکړې شوی نن به په ملک کې دا انتشار نه و نو یو طرف ته خو په 9 مۍ چې کوم دغه د یو مخصوص سیاسي جماعت دی PTI د هغې په حواله باندې یعنی د هغې اشاره یو پیره بیا د پاک فوج هغې طرف ته وه او دغه بنو واقعه چې کوم ده نو هغې دغه هم وویل چې د بنو په واقعه کې چې کوم فیلیر دی یا ناکامي چې ده نو دا د صوبایي حکومت جوړیږي ولې چې په صوبه کې د دغه امن و امان صورتحال قابو کول چې کوم دی نو دا د صوبایي حکومت کار دی نو دغه خو د DGISPR د پریس کانفرنس خلاصه وه چې موږ تاسو ته وکړله په دغه کې آل دو چې د ځینې سوالونه ول دغه سوالونو په جوابونو کې هغې دغه وویل چې یاره د TLP درنې حوالې سره هغې ورته په یو سوال تېو شو چې یعنې د دې حوالې سره هم ویل کېږي داسې چې ګنې فوج یې په شا دی کوم چې په فیض آباد کې څو ورځې وړاندې وه نو هغه دغه جواب ورکړو چې یاره
دا به سبا له د فلسطین د ظلمونو خلاف په جماعت اسلامي چې کوم دی نو هغه به درنه ورکړي نو آیا د هغې خلاف په هغې په شا به هم بیا فوج ولاړ وي. هغه وویل چې داسې په دونه دغه منفي پروپیګنډه باندې تاسو دونه باور مه کوئ دونه زر او دا یوه اداره ده چې په هغې باندې هر سړی لګیا دی او الزام پرې لګوي. ښه د دې په جواب کې بیا د پی ټي آی د مشرانو پریس کانفرنس وشو او عمر ایوب خاص کر د پارټۍ چې کوم مشر دی په اسلام آباد کې کې پی هاوس کې دغه پریس کانفرنس وشو نو هغې دغه جوابونه ورکړل او هغې دغه وویل چې موږ باندې څوک د غدارۍ لیبل چې کوم دی نو هغه دې په موږ باندې څوک نه لګوي. هغه وایي چې زموږ نه زیات محب الوطن موږ ته بل څوک په ملک کې نه ښکاري. بیا یې د ډي جي آی اس پی آر د پریس کانفرنس د مندرجاتو جواب ورکړو. نو هغه وایي چې که فرض که څوک دا وایي چې یاره کرپشن نو هغه وایي چې اول خو د غنمو چې کوم تحقیقاتي کمیشن کوم سکینډل رامخې ته شوی دی د هغې د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي چې پته یې ولګي چې چا کرپشن کړی دی. بل طرف ته هغه وایي چې د سمګلینګ څوک کوي هغه تپوس کړی دی چې سمګلینګ په بارډرو باندې څوک کوي د دې تحقیقات پکار دي. هغې دا هم وایي چې ان سی پي د ګاډي تحقیقات چې کوم دی نو دا دې هم وشي پته به ولګي چې په ان سی پي ګاډي په راوستو کې کوم چې په ملکنډ ډویژن کې دی ان سی پي ګاډي یعنې نان کسټم پیډ ګاډي نو وایي چې دغه څوک راولي. بیا خبره دغې له راځي چې په بارډرو باندې څوک موجود دي څوک د دغې نه په دغې کې پیسې پیدا کوي او هغه راولي. ښه د دې سره هغه وایي د لینډ مافیا خبره کو مونږ کوو نو وایي عمر ایوب دا خبره وکړه چې د جنرال باجوا کوم چې 13 آرمي چیف دی د هغه سمدي صابر مټو چې کوم دی نو هغه یادېږي 13 ورځو کې هغه نیب بیا راغوښتی هو جواب سوالنامه یې وله ورکړې وه نو وایي چې د هغه نه شروع وکړئ تحقیقات د هغه نه وکړئ د هغه خلاف چې کوم په زرګونو ایکړه ځمکه راوتې ده اول د هغه نه شروع وکړئ او بیا چې په چا باندې لاس اچوئ موږ ګډ ملګري یو او راځئ چې د کرپشن او د دغې څیزونو د لینډ مافیا د دې خلاف چې کوم تحقیقات تاسو کول غواړئ نو راځئ چې هغه وکړو خو په موږ باندې دې څوک دا الزام نه لګوي چې ګنې موږ د غدارۍ مرتکب شوي یو یا موږ د ملک غداره یو. نو دغه نننۍ 2 اپډیټس ول کوم چې موږ غوښتله چې تاسو ته خبر